ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. تیرہ جمعہ د زنانو متعلق خبره می شروع کړې وه او ما وی څه خبرې به انشاءالله آینده جمعه وکړم. زنانو او د ښځو د دین په بنیاد ډېر لوی کردار تیر شوی دی او د صحابه په زمانه کې او د حضور پاک په زمانه کې د ښځو نه الله د دین ډېر لوی خیر اخیستی دی او کومو ښځو چې د دین خدمت کړی دی او د الله د رضا مطابق ژوند یې تیر کړی دی، الله د هغې په قرآن شریف کې صفات کړی دی. او چې کومو ښځو د دین دشمني کړې ده په هغه زمانه کې او د دین د احکاماتو خلاف ورزي کړې ده، هغه هم خدای تباه کړي دي، برباد کړي دي، دوزخ یې ځای. د دواړو یو مثال به درته وایم. لومبي د رسول الله مبارک لومبي ایمان چې په پیغمبر مبارک راوړی دی ښځې راوړی دی، حضرت خدیجې رضی الله تعالی دا د ښځې کمال. او لومبي د پیغمبر علیه السلام له چې ډاډ ورکړی دی ښځې ورکړی دی، حضرت خدیجې. او لومبي چې د نبی علیه السلام خیال ساتلی دی، د پیغمبر علیه السلام زړه مضبوط کړی دی، حضرت خدیجې کړی. په ښځو کې لومبي هغې ایمان راوړی دی او بیا پیغمبر علیه السلام ورقه ابن نوفل له بوتلی دی او د ورقه ابن نوفل د خولې د پیغمبر علیه السلام د نبوت او د پیغمبرۍ تایید ویستی دی. دا لومبي ښځه. نو د ښځې څنګه وایي ښځې د دې ښځې تابعداري پکار ده. ښځه دې ته ښځه وایي، دې ته زنانه وایي. او دغې ښځې له رسول الله مبارک بیا د جنت زیری ورکړی او یوازې د جنت زیری نه، الله اکبر، رسول الله مبارک ته جبریل علیه السلام راغلی دی او جبریل علیه السلام ورته وایي چې خدیجې ته ووایه زه الله را لېږلی م او خدیجې ته د الله د طرف نه سلام پیش کړه. نو ښځه چې نیغی اقرأها من ربها السلام، د خپل رب سلام ورته ووایه. وبشرها ببیت فی الجنة، او دې له زیرې ورکړه چې په جنت کې خدای پاک دې له یو محل تیار کړی دی د یوې ملغلرې نه او هغې کې پیوند او ټانکه نشته او نه به پکې تکلیف او نه به پکې بیماري او نه به پکې شور و شغله. کومې ښځې چې د دین دپاره کار کړی دی نو هغې له بیا الله دغه مقام ورکړی. دنیا کې هم خدای ښه مقام ورکړه، د رسول الله مبارک بی ده او په آخرت کې غټ مقام. نمبر دو دا هم ووایه د اسلام دپاره لومبي شهادت چې نصیب شوی دی ښځې ته نصیب شوی دی. حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها چې ابو جهل ظالم هغې له په کومه طریقه تکلیف ورکړی دی او په کومه طریقې هغه ټارچر کړې ده او هغې له کومه سزا ورکړې ده، نو د دنیا په تاریخ کې به داسې سزا څوک چاله ورنکړي. لومبۍ ښځې ته دا شهادت میلاو شو په اسلام کې. ښځو ځان له هجرت کړی دی. حضرت ام سلمې رضی الله تعالی عنها ما د سیرت بیانونو کې درته ویلي دي، یک تنها روانه شوې ده مدینې منورې ته د هجرت دپاره. دا د ښځو کمالات. او ښځه د خپل خاوند دپاره د اسلام سبب ګرځېدلې دی. ام سلیم رضی الله تعالی عنها د مالک په نکاح کې وه، هغه کافر او مشرک و. ام سلیم خدای پاک مسلمانه کړه. مالک ته وی زما ستا نه کېږي. هغه ورته ډېر ووایي چې ام سلیم مه کوه، مال دولت باغونه هر څه وی چې هر څه خو ته کافر مشرک مسلمان شه نو زما خاوند به، او چې مسلمان نه زما خاوند به نه. دې ته ښځه د نن زمانې بدعمله ښځې کوشش کوي چې زوی هم په خپل طرف راواړئ
او خاوند هم په خپل طرف راواړي، په خپل هم بربنډه ده چې د خاوند او د زوی نه او د مور او د لور نه بربنډه جوړه کړي. ام سلیم مالک لاړ او شام ته، په شام کې مړ شو، او د هغې نه پس ابو طلحه د دې د خاندان سړی و د ام سلیم، دا هم د خزرج قبیلې سره تعلق لري، او ابو طلحه هم د خزرج قبیلې سره تعلق لري. او ابو طلحه څوک دی؟ د ابو طلحه هغه کس دی چې په مدینه منوره کې د هغه د باغونو په شان باغونه د بل چا نو، د هغه د انګورو د باغ په شان باغ د بل چا نو، د هغه د کجورې د باغ په شان باغ د بل چا نو، او ښه مالدار د سرو سپینو خاوندو. او دې ام سلیم ته دعوت ورولېږي ما سره نکاح وکړه. ام سلیم ډېره هوښیاره وه، ښکلې وه او خشته وه او قابله ښځه وه، د باډۍ نه هم خشته وه، د رنګ نه هم خشته وه، چې د نکاح پیغام یې ولېږه. ام سلیم وی ډېر بهترین پیغام دی. ابو طلحه چې ماله د نکاح پیغام راولېږه، دا زما مثل دی، دا زما برابر سړی دی، ډېر مزېدار، خو د سره ځکه زه نکاح نه کوم چې دی مشرک او کافر دی، زه مسلمان یم. هغه دوباره واپسې جرګه ولېږله چې ام سلیم ما سره نکاح وکړه، کم باغ غواړې تاله درکوم. په مدینه کې د ما باغونه دي، که د کجورو په باغ ګوته ایږدې، که د انګورو په باغ ګوته ایږدې، چې کم د خوښې ګوته پکې ده. هغه وی زه په یو څیز ګوته ایږدم که راکولی شي. وی وایه خولې نه وباسه، وی په ایمان، په یو څیز ګوته ایږدم چې ایمان دی. مسلمان شه، نه مې باغ پکار دی، نه مې کجورې پکار دي، نه مې انګور پکار دي. دوباره جرګه راله، وی ام سلیم مه کوه، ګورې ما غوندې خاوند به بل میلو نه شي. وی بلکل ټیک ده، ستا غوندې شریف سړی به بل میلو نه شي، ستا غوندې ښکلی سړی به بل میلو نه شي، ستا غوندې هوښیار سړی به بل میلو نه شي، ستا غوندې مالدار سړی به بل میلو نه شي، ستا غوندې اخلاق والا به بل میلو نه شي. خو که تا کې ایمان نی، نو ما دپاره ستا په نسبت یو تور حبشي بهتر دی ستا نه چې ایمان پکې وي. وی ګوره سره به درکړم، څومره چې دې خوښي، سپین به درکړم، ووایه د خولې نه پیسې چې کم مهر ته غواړې زه درته درکومه، خو مهرباني وکړه ما سره نکاح وکړه. وی یو شی مې پکار دی که راکولی شي. وی وایه، وی ایمان، بل شی نه دی پکار، هېڅ مې نه دی پکار، ایمان مې پکار دی. نو بیا ورسره یو ځای کې میلو شو. وی ام سلیم زما نکاح پیغام دې رد کړه، ورې سپینو سرو کې به ناسته وې او ما دې نکاح وکړه. وی ابو طلحه ما خو وی تو هوښیار یې، خو هوښیار نه یې، تو هوښیار نه یې. وی ولې؟ وی تا اره په پلانکي ترکان باندې اونه اره کړه، نو د هغې نه پس دی، د هغې نه په پلانکي ترکان ځان له بوت جوړ کړه، نو هغه بوت ترې راوړه، نو کور کې د ځان ته یې ښودی دی. نو چې کومه اونه د ځان له په ترکان تراشلې ده، او کم بوت له د سترګې پوزې په یو بل ترکان او ډیزاینر جوړې کړي دي، نو تا کې عقل دی دغه بوت ته په ځمکه سجدې لګې پوزه ورته راکاږي، تو هوښیار یې؟ پوه شو. بوت تاله څه درکوي؟ زما ستا نه سره پکار دي، نه مې سپین پکار دي، نه د کجورو باغ پکار دی، نه د انګورو باغ پکار دی، زما یو شی پکار دی چې هغه ستا ایمان. او ابو طلحه ستا غوندې هوښیار سړی و، د ایمان نه لرې پاتې کېدل. ته خو ډېر هوښیار سړی، ته ولې ایمان نه لرې پاتې؟ مال او دولت خو تعالی رب العالمین درکړی دی، دومره ښکلی پیغمبر خدای پاک ما او تعالی راکړی دی، د هغه نه ته لرې؟ سوچ وکړه او فکر وکړه که ایمان قبله زما مهر درته پاتې، 1 روپۍ مهر دنه نه غواړم، خو که ایمان دې قبول کړه. ابو طلحه یې ما له 3 ورځې مهلت راکړه. وی بلکل در مې کړ، 3 ورځې کې چا سره نکاح مه کوه. وی نه کوم. 3 ورځې پس ابو طلحه راغی، ام سلیم ته وی ما سوچ وکړه، واقعي دا چې کم کاڼي بوتان مونږ تراشو او کم لرګونه مونږ ډیزاینونه جوړو سجدې ورته کوو، دا زمونږ قمقلتوب دی. بس زه ایمان راوړم، مسلمانېږم، الله در لط د پاره مسلمانېږم، د زړه نه مسلمانېږم، او زه ایمان قبلوم. ډېره ښه ده. لاړ د رسول الله مبارک په لاس بیعت وکړو، الله پاک ایمان ور نصیب کړو. د هغې نه پس ام سلیم نکاح ورسره وکړو. دې ته ښځه وایي. وی څونه مهر؟ وی سم نه. وی ووایه مهر در کوم، اوس خو مسلمان یم، مؤمن یم،
رسول الله مبارک وته فرمایي ام سلیم مہر در کئی حق دے دے قبول کا وی پکم شي چې نکاح جیس کیږي بس دونوں کا باقی زما مہر د ایمان پکار دے دیتا خزه وای او دا خزه بیا جون څنګه دی دا ابو طلحه په سفر ته دا خپل خاوند دی او د یو ماشوم بچی ناجوړو چې دی په سفر ته بیمار او زوی سفر نه واپس راته اتفاق دو چې غزوی مړ شو خزه دیتا وای چې زوی مړ شو نو دا خو پوی و چې بیګاله خو زما خاوند د سفر نه روان دی اخو بس ستړي هغه خو ټوله لار په سفر باندې والی خو بس ستړي وي او د سفر باندې بار دی هغه بس نور ضروریات او تقاضاګانې به وي دا به څه کېږي نو چې زوی مړ شو دونه هوښیار او صابره ښځه ده او دونه استقامت والا چې زوی باندې کپړه واچول او پوټې چغې مونه والا سترګو نه اوښ کام نه ده بیول چې خاوند دې څنګه راغی لومبې تپوس وکړو کیف الولد ماشوم څنګه دی وی انه قد استراح دمه شوی دی ګوره داسې لفظ استعمال کو چې دروغجن هم نشي وی استراح دمه شوی دی نو د خاوند دا خیال و چې ګنې جوړ شوی دی دمه خدا معنا چې جوړ شوی دی او د دې مطلب دا چې د دنیا د کړاو نه دمه د خیرت ته تللی دی خاوند وی ټیک تا اوس ګوره چې یو ښځه په دې زمانه کې زوی مړ شي او ماشوم زوی هغه ماشوم زوی چې کیلاونه ده د مور پلار سره لوبې ټوقې کوي او ټوپونه ورته وایي او په سینې ټوپونه وایي دا به څونه دړمنی بیا د ښځې خو د سړي په نسبت باندې یو پوټې غوندې وجود نور هم نازک دی کمزور دی جړه وله زر ورځي لیکن دې سترګو کې اوښ کم نه راغلی که سترګو کې اوښ کوه سترګې سرې وې نو خاوند به پې پېښې و چې سترګې دې ولې سرې دي ابې پې نه کړو دې ګاونډیان هم نه دي خبر کړی دې خپل رونه او خپل رشته داران هم نه دي خبر کړی که هغې خبر کړی وي نو د مړي کور د میلمنو نه ډکي بیا به یې خاوند خامخا تپوس کو چې دا خلک څه کوي چا به ورته په لاره ویلي چې ابو طلحه زوی دې مړ دی او خدای د آخرت ذریعه کړي هېڅ چا ورته غږ ونه هېڅ قسمه نه ګاونډي خبر نه رشته دار خبر هېڅ چا ته یې غږ نه دی کړی دونه یې په ځان قابو مونتر چې سترګې یې سرې جړان یې ځان ساتلی دی نو چې څنګه د ډوډۍ ورته کېښوده او د سفر نه یې دمک او چاپي ماپي وله وکړه او د ښځې د خاوند چې کوم ضرورت یې د حاجت و هغه یې پوره کړو بیا یې مطالعه نه وي خاوند مې ستړی چې خوب وکړي نو چې اوده شو او سار پاسې د مانځله ته نو بیا ول آواز ورکړي ابو طلحه دا ماشوم د خاورو کې پټ کا هو دا دې څه وې چې ماشوم دې پرون مړ دی خو تا غږ نه کو نه ما غږ نه کوم چې زما خاوند ستړی راغی نور یې ولې ستړی کړم دې خفه راغی ولې خفه کړم دې چې پرې چې خوشحاله شي نو ابو طلحه سترګو کې اوښکې وبهېدې ولاړ او رسول الله مبارک ته دا ټوله قصه وکړه وی دا چلې کړی زه خو ما زوی خو مړ پروت و په کټ کې په کوټه کې را سره مړ پروت و او ما خپل خواهش پوره کړی ما ته څه پته وه ام سلیم ما سره دا چل کړی دی نو رسول الله مبارک دعا وکړه وی خدایا ابو طلحه ام سلیم چې په دا شپه کې یو بل سره یو ځای شو خو نو خدای دې کې وله برکت واچوه نو الله پاک وله د هغې نه داسې برکتي بچې پیدا کړه داسې برکتي بچیان چې ټولو نه خدای پاک حافظان او عالمان د قرآن جوړ کړي ښځه دې ته موږ والا ښځې ممنن راوځي وایي اسلام صرف سړو له حق ورکړی دی ښځو له نه دی ورکړی یو مرداره پکې په دغه مارچ کې دا وایي اسلام نے صرف اور صرف مردوں کو حق دیا ہے اسلام میں عورتوں کے کوئی حق نہیں اسلام په ښځو حق پکې وایي نشته او وایي زه مسلمان یم وایي دا م وایي زه مسلمان یم میں اللہ کو مانتی ہوں میں رسول کو بھی مانتی ہوں اللہ و رسول منم او زه مسلمان یم او قرآن باندې اعتراض هم کوم قرآن ته نیمګړی م وایم قرآن او اسلام چې حق نه دی ورکړی ښځې له او سړي له یې ورکړی دی نو قرآن بې انصافه دی نو خدای بې انصافه دی رسول بې انصافه دی عیاذا بالله نو چې خدای او رسول ته څوک بې انصافه وایي او قرآن ته څوک بې انصافه وایي چې انصاف یې نه دی کړی او ښځې له حق نه دی ورکړی مونږ بیا هم دې ښځو ته مسلمانان وایو مونږ اسلام نه څوک نه باسو مونږ کافر کو څوک نه خو په خپل د لاس کې دي ا دې خپله فیصله وکړي چې دا د اسلام خبره ده او که دا د کفر خبره ده افسوس کم طرف ته دنیا روانه ده مونږ له حق نه دی راکړی تا له څه حق دی افسوس چې ته د جاهلیت په زمانه کې پیدا وې او جمدی خخه کړی وې افسوس چې ته په یورپ کې پیدا وې
دلته څه کې زه یورپ ته کړم دلته بربنډتوب غواړئ بربنډتوب په یورپ کې شته په امریکا کې شته هلته لاړ چې هلته بربنډ ډګر ده لاړ شی او بوټی مهرباني وکړه مهرباني وکړه نن په یورپ کې ښځې جلوسونه وباسي په یورپ کې وایي موږ ته اسکاپ اجازت راکړې او موږ ته د پردې اجازت راکړې ورشه د هغې ښځو حال وګوره ته چغې وایې چې ما بربنډه کا ما له حق راکړه معنا ما بربنډه کا زما وجود دی او چې زه کم دی شپه کوم ما ته اجازت راکړه دا د مقصد دی ورشه یورپ کې نن ښځې جلوسونه وباسي چې مهرباني وکړئ موږ ته برقې را په سر کړئ جنکۍ سکول ته ځي سکاپ په سروي او پرده وروبه نه چوي په مخ باندې او په فرانس کې اجازت وله نه ورکوي هلته نن چغې دا وایي هلته ښځې تنګې دي اور کې ولاړې د هغې تهذیب نه اور کې ولاړې دا څه ژوند دی ما ته زما یو ملګري خبره کوله هغه د دې ګاډو کار کوي د جاپان نه ګاډي بوځي را بوځي قسم دی دا د هغه د خولې خبره وه وایي جاپان کې هلته کې دا ریل ګاډي ټول انډرګراونډ دی زمیندوز نو مونږ چې سودا هلته کوو نو مونږ له خو جاپاني نه راځي وایي هلته کې یو ګایډ به د سره یو هلک او یو ښځه به ابه تا ګرځئ هغه ته کارخانې معلومي هغه ته ژبه معلوموي اردو م وله وردي انګریزي م وردي جاپاني م وردي نو مونږ ته د هغه ګایډ رهنما په ذریعه اساتذه هغه له مونږ پیسې ورکوو د هغې خپلې دفترې دي نو مونږ یو دفتر ته ورلو چې مونږ دا سودا سامان اخلو هغوی را سره یو ښځه یو ځای کړه یو جینۍ وایي دا به ستاسو ګایډ دي دې به دومره پیسې ورکړې دې ته کارخانې معلوم دي ځایونه م معلوم دي خبرې م وردي ریټ م وردي هر څه باندې پوهېږي دا به نو هغې په ذریعه مونږ ته سودا ښه میلو شي او زر کار وشي وی ریل ګاډي کې لاړو یو پلیټ فارم باندې ګاډي نه کوز شو مونږ بره ختو هغه اکسلیټر وي هغه ګردن د پوړی وي چې خپه پکې دی په خپله بره خېږي حرم کې هم شته په هغې اوس مونږ بره ختو جینۍ رانه مخکې ده مونږ ورپسې یو او نورو پوړو باندې خلک لاندې کوزېږي مونږ یو بره خېږو لاندې کوزېږي وي دې جینۍ هلته په هغه پوړو باندې یو بله ښځه ولیدله چې ویې لیدله یو بل ته یې ټاټه وکړل لاسونه اوچت کړل چې مونږ بره وختو دې جینۍ مونږ ته وایي چېرې د مور سره مې یو پوټې ملاقات وکړم دا زما مور وه که ستاسو اجازت دي مونږ وی بالکل وکړه وي دا په پوړو باندې ورکوز شوه امور ورته ودرېده یو بل یې غاړه ورکړه یو بل یې ښکل کړل 2 منټه یو منټ یې تېر نه کړه واپس دا جینۍ راوخته په دې پوړو باندې او مونږ ته ساری ساری افسوس چې یار معافي غواړم ستاسو وخت مې لږ ضایع که خفه نه شي مونږ وی نه خیر څه خبره نشته مونږ وی دا دې څه وایي دا مې مور ده وی دا جینۍ وخندل وی 20 کاله پس مې د مور سره ملاقات وشو 20 سال پس دا ولې دا لري اوسېږي که بل ملک کې نام دی جاپان کې اوسېږي کوم شهر کې چې زه اوسېږم هغې کې اوسېږي نو 20 کاله پس ولې ستا سره وي ما سره وخت نشته هغې سره وخت نشته ټایم نشته ما سره زه خپلې ډیوټۍ راځم ډیوټۍ نه پس اور ټایم لګوم بیا چې راشم ښه پوره ستړی یم نو بیا سپي مې هغوی سپي وي پیشوګان وي هغه لوبه م هغې سره خپل وخت هغې سره وخت تېروم بیا وده شم سهار بیا خپلې ډیوټۍ له ځم او خپلې پیسې ګټم او زما مور هم دغسې ده ټول خپله ډیوټي ده ډیوټي ده تاسو ورشئ وګورئ زمونږ ښځو خو الحمدلله مزې وکړئ خاوند یې را پیدا کوي او خوري یې هغې به ځان له پیدا کوي ځان له به ګټي خپله به خوري سړی به ځان له ګټي خپله به خوري شراب ورته ازاد دي ازاد ټولې پیسې په شراب ولاړې ښه ګران دي ورته ما په خپله یو ځای کې را روانه وم زنانو سره شرابو یو ځای کې چا دعوت کړی و هغې دعوت مخامخ چې مونږ وکتل نو هلته کې یو بل دعوت هم و په مصر کې چې کوم هوټل کې مونږ دیرو یو ښځه و انګرېز راتله بوتل شراب و ورسره یو به راتله ما هغه ملګري ته مې ته دغې خو وګوره مې دا سره وي دا شراب دي او تاسو خبر یې چې د شراب په څو دي داسې شراب پکې شته چې په 35,000 د پاکستان او په 55,000 روپۍ مې یو بوتل شته د سکي نن چې دې وسکل دا 50,000 روپو بوتل نو سبا به د شوق پیدا چې 10,000 والا سکم بل ورځ به د 15,000 اغسکې بل ورځ به د 60,000 اغسکې خوند به درکوي چې ښه مې وسکل د نسوارو ته ګوره که چې نن د پردي نسوار جیب کې خوله کې واچولو لږ بېکاره وي مړه دا خو بېکاره دي یاره پلانکي سره نه دي او په 10 روپۍ پوڼه ده ورشه مړه 10 راوړه نو چې 10 والا د شونډه کې واچولو شونډه یې دله ونه ګروله مړه وي دا خو بېکاره دي که نه نو بیا به 80 روپو والا پسې منډې وې بیا به 150 والا پسې منډې وې ټیک ویم که نه نن به سګرټ والے هغه د 50 روپو سګرټ په 15 اوس یا ورکوي یا به نه ورکوي سبا به یې مړه دا خلو خړق وي ټیک نه ده ورېږه هغه 80 روپو والا سګرټ به وسکم 150 والا به وسکم ورو ورو به ترقي کوي ورپسې
الله نن به د 50 روپو ښځې سره زنا وکړي نو سبا به بیا 100 والا پسې ګرځي، نو بل ور به 0 والا پسې ګرځي، نو بل ور به 5000 والا پسې ګرځي، پیسې به په دې نه ځي. او مثال مې درکړم په دې کې هغې سره هم ټیم نشته او ما سره هم ټیم نشته. 20 کاله پس مې مور ولیده، ما وی او دې پېژندله څنګه؟ وی په نیټ یو بل سره خبرې کوو، په نیټ ملاویږو، تصویر یو بل سره خبرې کوو. دا ژوند دی. ورشه تاسو جاپان ته او یورپ ته چې تاسو ته د ښځو پته ولګي. دا هغوی موږ له ازادي راکړه، خدای مو تباهي کوي زموږ د ښځو، بېخ وباسي زموږ د ښځو. بار یو باسه، ازادي ورکړه. ما خو تاسو ته 13 جمعه کې مې ویلي چې که یو ښځه په پرده کې او په حیا کې دی او خپله ډیوټي کوي، هېڅ پابندي نشته. دغه ام سلیم څه کار کوه؟ هغه خبره ام سلیم میډیکل لاین کې وه. ام سلیم میډیکل د هغه زمانې متعلق میډیکل لاین چې کوم دی هغې کې وه. په احد کې د زخمیانو علاج یې کړی دی. یداوین الجرحه، احد کې به ښځې رالې او د زخمیانو علاج یې کړی په احد کې. قرآن بخاري کې دی. علاج یې کړی د خپلو رشته دارانو د هغې خلکو. خیره خو د پردې نه مخکې خبره مو وه، علاج یې کړی دی. پرده کې خو که ښځه ځي هېڅ پابندي نشته. ما خو تاسو ته وایي چې ښځه ډاکټره شي نو د ښځو علاج به وکړي، نو ښه نه ده چې سړی ولې علاج کوي. ښځې علم زده کړي، تعلیم زده کړي، اردو زده کړي، انګریزي زده کړي، د انګریزي او د اردو کتابونه ووایي او دا د ښځو تربیت پې وکړي او د خپل بچي تربیت وکړي، هېڅ بدیت پکې نشته. خو پردې لاندې اوس انګلینډ کې ورشه وګورئ، د ښځو قسم په خدای چې د پریشانه پراته دي او سړي هم په پریشانۍ کې پراته دي. د لور چې څوک خوښ دی هغه سره به ځي، د خور چې څوک خوښ دی هغه سره به ځي. دا راته حقایق وایم، که دروغ مې راته ووایي نو ما ته ووایي د غلطه دی ویلې. دا ما ته پته ده، داسې راته پته ده لکه دا شی چې سپین دی. ګنټې به ووالي شي بار په دروازه کې، سړی به وروځي، څوک یې؟ زما فلان کې نوم دی او زه خپل ګرل فرینډ له راغلم، دوست یې له راغلی. لور ته دې ووایه چې راوځي، ښځې ته دې ووایه چې راوځي، مور ته دې ووایه چې راوځي، خور ته دې ووایه، نوم به والي. او زما لور ته خو دا ووایه چې سرمن دې وباسي. او زما ښځه زما ګرل فرینډ دی، دوسته مې دی. هغې ته څوک دی؟ دا ما بوای فرینډ دی، دوست مې دی. ځي به خامخا به ځي. او که سپېړه دې وله ورکړه لور له یا خور له چې تا لږ سره یارانه کې او در باندې رپورټ وکړو، جیل به تېرې. پولیس به راشي، فټافټ ریبلیټ 3 ټونه او پولیس په دې په دروازه کې ولاړي. دا ولې هلک منې کې؟ زما خور سره څه کار دی؟ هلکه ستا د ده خور سره څه کار دی؟ دا جي مې دوست سره که نه، دوست سره بیا خو تللی شي. او که جینۍ راپورټ وکړه چې پلار والیم، ښځې راپورټ وکړه چې خاوند والیم، فوراً به پولیس راشي. ولې دې والا؟ وایي زما ښځه را پر دې هلک سره ځي. ولې ورسره ځي؟ دا زما بوای فرینډ دی، دوست مې. چې دوست بیا خو تللی شي، ولې منې کوي؟ دا شریفانان خلک چې دا کله مونځ وکړي، ما ته قسم په خدای قسم مې راته وخوړ، د پېښور لکان راغلي وایي چې دا شریفانان خلک چې مونځ وکړي د مازدیګر ماښام ماسخوتن هلته دیوال ته ډډۍ والي. پریشان یو پریشان زه ورغلم، څنګه خیر دی؟ ولې پریشان یاره؟ هغه خور مې خپل دوست سره تله او ما ته څپېړه ایستله. اوس هغې راپورټ کړی دی، اوس تاڼه کې تاریخ شروع دی. خو د پاکستان تاریخ نه بیا خو سزا ورته وایي. قیدې کم بل اوس قتل، بل برجې ته ډډه والې وه، د کې هم څه جوګه شته. ورلو ملګري ولې خیر دی؟ پریشان ټینشن. یاره لور مې چا سره هلک سره تله، ما له غیرت راغی او یو 2 څپېړې مې والې، د راپورټ یې راباندې کړی. اوس جج غوښتې بل ورځ به مې جیل کې اچوي. چې بل ورځ مې وکتل دیوال ته بل ډډه والې ده، سر یې نیولې او دته دې غریب ته ملانجه پېښه ده. هلکه ولې؟ یاره مور مې هلک سره تله، بس ما له قار راغی، څپېړه مې ورکړه، راپورټ یې کړی. چې بل ورځ مې مونځ وکړ، ومې کتل امام صاحب چې سلام وګرځو، هغه هم برجې ته ډډه وواله. امام صاحب هم د متاثرینو نه دی، هم د متاثرینو نه دی. استاد جي خیر دی، یاره پلان کې هلک سره تله او څپېړه مې ورکړې ده. اوس پولیس عدالت چټ لېږلی چې راشه، اوس چې ورشم قیدی به یا به لور نه معافي غواړم، ښځې نه معافي به غواړم چې ګرده ما معاف که خیر دی ګرده.
خپو باندې به پریوزم معافي به غواړم او یا به ما جیل کې اچوي. داسې معاشره هم خوښه ده؟ لعنت دي په دا معاشره چې د سړي مخکې را د لور ده د خور ده د ښځه د بله لږ سره ځي او دی ورته نیغ نیغ ګوري. مړه لعنت قسم په خدای مونږ بار یو تبلیغ والا چیلې له لاړ شي او 40 ورځې پس راځي 4 میاشتې پس راځي سې روزه ولګوي او راځي زړه جمع دی چې زما حیا په کور کې محفوظه ده. دوبۍ ته لاړ شي 1 کال 2 کاله تیر کړي دغه دی نه زړه جمع دی چې زما حیا او زما عزت په کور کې محفوظ دی. الحمدلله ته سار مزدورۍ له وځي او مازدیګر راځي او دکان ته دی او ماسخوتن راځي زړه دی جمع دی چې زما حیا په کور کې محفوظه ده. دا د چا برکت دی؟ دا د اسلام برکت دی، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د قرآن برکت دی. ښځه خو هغه ده چې صرف ستا ده، شاملات خو ښځه نه. ځمکه هغه ده چې صرف ستا ده، ځمکه هغه ده چې هلکه که تا باندې څو ځمکه علي ځمکه در باندې څو خرڅوي په 1,00,000 روپۍ جرب او ذاتي ملکیت یې نو خلک یې اخلي که نه؟ او که شاملات در باندې خرڅوي څوک یې نه نه په دې څه کوي دا خو به سبا څوک راځي او جګړې به راسره کوي. شاملاتي ځمکه چې څوک علي په 10 روپۍ دي ارزان علي او هغه څوک علي چې طاقت پکې وي. شاملاتي ځمکه هغه څوک اخلي چې طاقت یې چې د ټینګولی شم ده او ارزان اخلي. نو شاملاتي ښځې ارزانې دي او چې کم په طاقتمني بس د هغه ده. همې ځکه وایي چې مونږ پابل ما ته ویډي یو چا وښوله نو رور لګیا دی رور وره ښه کتبه لګولې ده وی بهن میری ہے مرضی اس کی ہے بهن میری ہے مرضی اس کی ہے. خور زما ده خو مرضی د هغې د زمانه ده. نو هغه الګ ته تپوس کوي په هغه ټلویزیون کې په هغه موبایل کې وی د دې خپله مرضي ده یو وی چې دا هر قسمه لباس اغوندي د دې مرضي وي هر څنګه چې اغوندي وی که دا په هر ځای کې شپه کوي د دې مرضي وي هر ځای کې چې شپه کوي د دې مرضي ده. دا هر چا سره چې ملاویږي د دې مرضي ده هر چا سره چې ملاویږي د دې مرضي ده. وی ته مسلمان وي یو وی دا د اسلام دا اسلام دا وي و یو اسلام دقه وي وی دا خو مولیانو مونږ ته خبرې رسېدي یہ تو مولیوں کا اسلام ہے. آہا ہا ہا ہر دے چشپکے خور زما دا ہر دے کے چشپکے دا غیرت دے دا ایمان دے دا حیا دا دے معاشرے دا پارا قربانی شوے دا. دا تاسو مشرانو پختنو او علماء چې انګریز اویستو دا عمل کې آزاد کا دے دی لکڑی وا نا دے حیا لکڑی وا د اسلام لکړې وه د دین لکړې وه. دا ستاسو پښتنو چې پختۍ ماتې دي او د اول ټکولې خوړلې دي قسم په خدای پول خو انګریز موږ له جوړو ښه جوړو. انګریز خو چې کم سړک جوړ کړی اوسه پورې شته. انګریز چې کم پول جوړ کړی اوسه پورې روغ دي. انګریز چې کم سکوت اچولی اوسه پورې شته. او انصاف چې د هغې په عدالت کې کوم اوس هغسې نشته دی. دی څه لکو چغه به یې واله اسلام غلام دی. داسې وکړه نو که څوک مشران درکي تپوس ته وکړي اسلام غلام دی. نو اوس ماله قرآن بیا غلام کې اسلام ماله بیا غلام کې د پیغمبر احکامات ماله بیا غلام کې زموږ د مشرانو قربانۍ کوم طرف ته لاړ. ښځې اسلام حق ورکړی دی او اسلام وی ښځې ته د سردارې په نظر ګوره د نوکرې په نظر نه. اسلام وی دا ښځه ستا وینده نه ده. اسلام وی دا ښځه ستا نوکره نه ده چې بار بلو تاله به را پیدا کوي ته وله پیدا کا. دا ستا وینده نه ده چې دا بګر د تاله به ډوډۍ پیدا کوي بېغیرته ته وله پیدا کا. دا ستا نوکره نه ده دا ستا د کور سرداره ده سرداره چې پیسې وګټې دې له ورکړي چې در سنبال کړي. سهار چې دې نه تپوس وکړه څه پخه سره وړو جامې دې نه تپوس وکړه زما جامې شته راوړم که نه نه اختر له دال نه یو جوړه واله ماله م یو جوړه راوړه. ښځې نه تپوس کوه دا سرداره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم که یو خوا فرمایي یو طرف ته چې الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه چې حسن و حسین دا به د جنت د ځوانانو سردارانی. نو بل خوا څه فرمایي فاطمه سیدة نساء اهل الجنه فاطمه د جنت د ښځو سرداره ده. ښځو له خو شریعت مقام ورکړی دی عزت یې ورکه حیا. ته خو د ښځو په اندامونو باندې د خپلو کپړو د کیړو او د بنګړو اشتهارونه کې ته خو د هغې ښکلي وجود بدنامۍ خرڅی
تا خو د هغې نه خره جوړه کړې ده په خره م کار کې او په هغې م کار کې تا خو ته غوا جوړه کړې ده موږ ته اسلام ته سرداره جوړه کړې شریعت د دنیا په کارونو کې مشوره مو سره کوه رسول الله مبارک فرمایي خیرکم خیرکم لاهله تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې د خپلې ښځې او بچو سره بهترین وي وانا خیرکم لاهلي او تاسو ټولو کې زه د خپلې ښځې بچو سره ښه یم ښځې بچو سره ښه ژوند تېر کړې وهیبنا لا یضرب احدکم امرأته جلد العبد وی ښځه به داسې نه وی لکه مرئي چې خلک ډبوي دا څه کوي مریان خلق وي ښځې څوک نه وي رسول الله مبارک فرمایي گزاره ورسره دنیاوي کاري مشوره وکړه کور جوړوم څنګه دی خوښه ده یو کوټه جوړه کړم که دوه جوړې کړم وایه کوم ځای جوړ کړم څنګه جوړ کړم مشوره وکړه هم پکې اوسېږي تم پکې اوسېږي لور ورکوم ښځې چاله دی خوښه ده موږ هم وایو چې لور خور ورکې د لور خور سره مشوره وکړه د ښځې سره مشوره وکړه یاره د دین په کار کې مشورې مه کوه هن ناقصات عقل و دین منزل لاړ شم ماسخوتن کړه نه نه مزه مزه تیاره ده کور به وکړي مزه یاره ښځې حج له به لاړ شم یاره دا ماشومانو ودونه کول غواړي که نه یاره حج له به عمرې له به لاړ شم دا ماشومان ودونه مدونه دي او زه هسې به خدای وبخي دا به نه کړي یو نیک سړی چې د بني اسرائیلو کې یو پیغمبر سره ښه تعلق و نو پیغمبر ته ووایي چې ته داسې وکړه چې الله نه دعا وغواړه یو 3 دواګانې چې ما له خدای راکړي چې زه څنګه غواړم چې هسې راله خدای قبولي نو هغه د هغه پیغمبر نږدې کس و نو هغه الله ته سوال وکړه الله وایي زه ټیک ته 3 دواګانې چې دې څنګه غواړي نو بس حق وله ورکوم نو هلکه شیخ الاسلامه ښه سړی چې خدای سره دونه ښېګړه وکړه چې 3 دواګانې نو بس په ټک یې چا سره په نیکۍ کې مشوره مه کوه یو په یو دوا ځان له او ښځې له جنت وغواړه بچو له جنت وغواړه په بله دوا د دنیا ښه ژوند وغواړه اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار خیر دی مال وغواړه مالم چې په دنیا کې وي رسول الله مبارک د مال دعاګانې کړي دي ښه صحابو ته انس ته ویلي اللهم بارک له فی ماله خدای مال کې وله برکت پیدا کړي دا علم وغواړه دا خو ښکلې دعاګانې دي څه له ښځې سره مشوره کوي نو دی لاړ د خدای ساده دا بعد شیخان سادهګان چې لاړ ښځې له ورته ویې ښځې 3 دواګانې به مې خدای قبلې و چې زه څنګه غواړم هغې وی ماشاءالله شکر دی 2 ستا شو یو زما پوله یې ورته کېښوده کې خو بیا چېرې شته که 2 ستا شوې یو زما وی ښځې ته څه غواړې وی زه به داسې دوا غواړم چې ټول عمر له به دې باغ شي ستا به هم پکې پیدا وي ګوره ښځې جنت وي ته بس ټیک شو که نه په هغې به جنت ته وغواړي 2 در کوم که نه یو پکې زما شوې څه وی ما له داسې دوا وکړه چې ما خدای واپس د 10 کالو 18 کالو پېغله کړي خو چې داسې نه چې مخکې څنګه و بلنې یا ښځې د مرګ په غاړه ته مې 80 کې یو زم 80 کې چلېږم سبا بېګا مرو او چې ته پرېږده بیا که دا بیا جینی شو بیا به بوډی کېږې دا خدای نه چې زه جینی شم او خشتی به په دې کور کې ته تاوېږم ته به څونه خوشحاله زړه به دې باغي که به نه ورځ تا هم پکې ښه او زما هم ښه ده او بس ما له یو غواړه بس سړی خو بعد یې د ښځې نه مجبوره یې که نه بس دعوی وکړه خدای زما دا ښه ده واپس ځوانه کې پیغله خو چې په دې وطن کې د دې نه ښایسته او خوبصورته بلني اخو الله وعده کړی د پیغمبر په ژبه بس هماقسې شوه ښځې چې ځان ته وکتل اینې ته وکتل شیشې ته وکتل اوس خو ښاپېری ده ښکلې ده چې څو ورځې تېرې شوې شیخ الاسلام ته وایي یاره داسې کار به وکړو یو خبره کوو څه کې بس ما له طلاق راکړه یا ښځې داسې وې نه یو ځل خو مې سره ځواني زړه کړه بیا زړه کړه ته ځان ته وګوره زوړه اوښه او ته ما ته وګوره تا سره زه بیا ټوله شپه ټوک کې تا سره زه لرې شه زه تا سره وخت نشم تېرولی بس ما له طلاق راکړه چې د بوډۍ ښځه وکړه یا خدای اوس ښځه هم ناقص العقل بېوقوفه په دې ده چې 2 دواګانې پاتې بل غم دې وانهړی داسې نه چې خدای ته سوال وکړي چې خدای ښه مضبوطه امبرسری میخه ته جوړه کړه بیا به څه کې خو
ګوره رسول الله مبارک چې کومه خبره کوي که نه وی هن ناقصات عقل و دین وی ښځو دین هم کم ناقص دی او عقل هم ناقص. نو صحابیات فورا تپوس کوي چې زمونږ نقل او دین او عقل ولې ناقص دی؟ وی د دوو ښځو ګوی د یو سړي برابر ده که نه ده؟ قرآن وی قرآن زه نه وایم وی دی د عقل نقصان. او وی د ښځې په میاشت کې شپږ ورځې ورځې مونځ نه کوي روجې نه نیسي دی د دین نقصان. خدای پې نیسي نه ځکه الله را طرف نه ده خو ثواب خو کم شو هغې بیا بلکل ټیک ده. زما وروڼو نو هغه بس سړی شیخ الاسلام یې غوسه کړه بس وی خدای پاکه دا واپس دا خو پوه نه شوه کنه واپس یې بوډی که خو هغسې بوډی نه چې داسې بوډی وي چې په دې وطن کې داسې بلا شیشه کته جوړه شي چې دا جورابه مخه او دا چیپړ مخه او دا راغورځېدلې روزې زړه پوسکې چې بس یو مصیبت ته جوړ شي. اخو دوا خدای قبوله کړې وه ټس چې همغسې شوه چې ښځه هغسې شوه او دې لاسونو ته او چیچړو ته او دې سینې ته وکتل په ځان نه پخپله یارېده یا ښځې دا سړیه دا دې را سره څو کړل دا خو دا ما ماشومان که بار وتل ټول ماشومان به محلې چغې وي او یریږي به رانه او جاړي به نه دا دې څو کړه په جړا سر تا څنګه برابر شوې ما خو ټوقې کولې ما خو ګپ لګاو هلته کې رونه پیرونه او خیان ورپسې رال کوتک په لاس والله چې سرمن دې ولاړه دا زمونږ تا ستا پیري اوس برګي دی نه ده چې زمونږ په خور تجربې کې زمونږ په خور دغه کې ډرامې کې کله ځوان او کله بوډی سرمن دی وباسو نه دی دا ویلي دا خو به کور دی ژوند دی مونږ ته به دې ویلو مونږ به پې کړې وه دا څه شو سړی په یو دوه کې حیران اوس به څوک وي داسې کار دی بس هغه ځوان هم نه او دا بوډی هم نه مخکې چې سینګ وه بس هغسې کا چې مخکې سینګ وه وی خدای بس هغه مخکې چې وه هغسې کا. درې قیمتي دواګانې په یو ښځه کې لاړې او ښځه همغسې پاتې شوه چې سینګ وه بشیر جانا بشیر جانا جنت کې دنیا په کارونو کې انتظامی امورو کې کارونو کې بالکل وسره مشوره کوه خانگی امورو کې بالکل مشوره کوه لیکن کله چې د دین خبره راغله او د شریعت او ته پې پوهې چې د ما دا ښځه خو دینداره ده وکړه ورسره مشوره او که پوهې چې دا ما ته بند ږدي او ما ته پوله ودرئ چې بالکل ورسره مشوره ونه کړي د دین کار کوه. شریعت خو فرمای رسول الله مبارک خیرکم خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهلی تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې هغه د خپلې بیبي سره خي او یې زه خیم په ډوډۍ. شریعت کوم حق نه دی ورکړی. حضرت ساره رضی الله تعالی عنها د حضرت ابراهیم علیه السلام سره هجرت وکړی نه څنګه ابراهیم علیه السلام خپل وطن پرېښود او خپل مور او پلار یې پرېښودل دقسې حضرت سارې ورسره پرېښودل مصر ته ورسره لاړ او په لاره چې تلل حیا پکې څونه وه چې په لاره کې د مصر بادشاه ته حضرت ساره ونیوله او بویه تلته د خپل پولیس او د فوج په زور باندې نو هلته څومره حیا ده ګلې که بله ښځه وي او بېدینه وي بېدینه څه به وي زه یاره د بادشاه خو غېږ لرالم په ابراهیم څه کوم دې مې کله په یو وطن ګرځي او کله په بل د بادشاه غېږ له د بادشاه خوا لرالم لیکن ابراهیم علیه السلام ته وایي ما ته موقع راکړه یو اودس کوم یو 2 رکعته مونځ کوم بیا چې څه خوښۍ کوه اودس یې وکړه بخاري شریف کې راځي 2 رکعته مونځ یې وکړه وایي اللهم لا تسلط علی هذا الکافر خدای د دې کافر نه مې وساته خو چې هغې کافر لاس ور واچو نو په ځمکه پرېوته حضرت سارې ته ګوتې مې ورسېدې بیا لاس ور واچو بیا په ځمکه پرېوته بیا لاس ور واچو 3 ځله پالجه ټیک وکړو په ځمکه به پرېوته او سارې ته به یې دعا وکړه چې ما خدای جوړ کړي بیا به نه کوم اخره کې بس حضرت سارې ته وایي معافي غواړم دا هاجره واله دا د خدمتګاره ده ما معاف کړه او چې کله راله نو هغې دا خیالو چې که زه خاوند ته یم چې ما ته یې ګوتې نه دي اچولې نو خاوند به مې ابراهیم علیه السلام تر مرګه پورې ړه خوري چې هسې نه ګوتې نه یې ور اچولې هسې نه زما بیبي ته یې څه ویلي نه نو الله څه چل وکړه الله ابراهیم علیه السلام ته هغه موقع داسې ښکاره کړل لکه شیشه کې چې سړی شي ته څه ښکاري ساره راله وی الله پاک وی هغه بادشاه ذلیله که
واخدمني هاجر او مال هاجر خدمت لراکړه او خدای پاک ذلیل کو ګور ابراهیم ګوتې نه دی راوړي ابراهیم علیه السلام په قلار کېنا ما ته خدای دا منظر لکه د شیشې غونډر سوکول هغه بیبي له خدای پاک حضرت اسحاق ورکړه هغه بیبي له خدای پاک حضرت اسحاق هم دې بچی ورکړه د هغه اسحاق علیه السلام په ذریعه الله بیت المقدس جوړ کړ هغه اسحاق له خدای د حضرت یعقوب په شان بچی ورکړه علیه السلام او هغه حضرت یعقوب له د حضرت یوسف علیه السلام په شان بچی خدای پاک ورکړه کہ رسول اللہ مبارک فرمائی الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم پٹولو کی شریف نسب سوک دے یوسف دا یعقوب زوی یعقوب دے اسحاق زوی اسحاق دے ابراہیم زوی علیہم السلام کہ نیکی بیا بچی دا سی نو خضل نیکی پکار او چې دا ابو لهب خزاوه او رسول الله مبارک ته په لاره کې غنې چولې نو قرآن ورته خیره کوي تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد نو خدته خدای په قرآن کې خیره وکړه نو اے بربندو خذو که دا قرآن او دا سنت مخالفت کوي او قرآن او پیغمبر سره دشمنی کوي نو خدای به مو هلاک کی ګوره تباہ او بربادی بشي جون بم تباہ شي یوازې دنیا نه ده ښکلې مخ او ښکلې وجود او شکل خدای درکو نو چې کم شکل دله الله خشته درکو نو په دې شکل د خدای شکر ادا په دې شکل د الله شکر ادا که شکر دې خدایا مال دې ښکلې مخ راکړه مال دې ښکلې سترګې راکړې مال دې خشته وجود لاسونه راکړل مال نازک وجود دې راکړه الله زما د وجود کې زما د خاوند نه بغیر د بل چا کار نشته دی او الله تا ته به دا تندې په ځمکه په سجده لګوم او د دې ښکلو سترګو نه به په دې خشته مخ اوښ کې تا ته به یوم رب العالمین دا محفوظ شوی او کنی خدای به دې په غم وړی بیماری به در باندې ټینشن پریشانی داسې به دې خدای وسودی چې چل به چاله نه ور او کنی بوډا کېږي به که نه بوډا کېږي بیا به څه کوې بس اخیري او درته ویم زما د دې بچي د انیس احمد یو کلاس فیلو ملګری دی د یو مرزو مانې نوم عامر نومې دی جرمني نه ما تر کړه اوس هم را سره کله کله خبرې اوس هم نو پکې کال دوه تیر شو ما نه خبره ګډوډېږي خو چې څه راته یاده دا به راته وي ما دې ټلیفون وکړو وایي دلته په جرمني کې هغوی سبق هم وایي او څه کار هم کوي ښځه خاوند دواړه دي وایي په لاره تلونو چې دا انګریزانو کې دا کم سړی بوډا شي بوډا شي که نه چې هلک او جینۍ یار دوست سره د یارانه جوړه کړي بیا مور او پلار ختم بس هلک او جینۍ پیشه او کار پیشه مور پلار بیا حکومت پیشه حکومت څه کوي پیتی میتی ورکوي او چې بوډاګان شي نو دوی دې او ځای نه وله جوړ کړي دا ښځه خاوند یا که یوازې که ځان لي په کوټه کې پراتی او په سیکل باندې یو سرکاري سړی ځي هغه وله ډوډۍ پیتی وړي ولته ورته اچوي دا یې خوراک کوي په کلونو کې نه پلار زوی وویني نه انګور وویني نه نوسان وسي وویني مړه خوند خو دا کوي چې نوسۍ د غېږ ته راوخېږي ټوپونه راته په دې غېږ کې وو خوند خدا کوي چې تم لاسته او دا بچی د پسینه د پاسه ټوپونه وای خوند خدا کوي چې نوسۍ د پسینه د پاسه ټوپونه وای خوند خدا کوي چې لور دې د لور او په دې سینه د ټوپونه وای نوسۍ د په دې سینه د ټوپونه وای قسم په خدای کړه دې د لوی نعمت برشتا زما یو شاګردو ما هغه وخت لا واده نه وکړی ما دې مولوي صاحب واده وکړه مې د الله خو ورځ توبه وکړو که نه مې څه مسله په واده کې وایي چې زه کور ته لاړ شم ما تر اخیرا خچن بچی وي د خټو ډک رامنډه کي او ما ته وایي چې بابا وی ډېر خوند راکوي د چا چې بچی نه خدای دې بچی ورکړي د چا نوسی نه خدای دې نوسی ورکړي د چا زامن نه رب العالمین دې ولا صالح دیندار زامن ورکړي خوان خدا کوي او چې ته په جونګړه کې پروت په ځنګل کې او پیتی د سړی په سیکل دروړي خدای چې په پیشوګانو سټلې او کسبو به سټلې او په لوخي کې د تواچی ما درډای وته وي په کال کې یو ورځ چې ته بچی پلار لاړ شي ځنګل ته وی ویني غنی زینا خط وته لګي وی مونږ په لاره روانو یو بوډۍ ښځه یو بوډۍ دیکې بیوانې خاوند یې مړ په یو کوټه کې کوټې په دې ځنګل کې جوړ وي دا غریبانان پکې پراته وی ډېر پکې داسې چې مونږ په لاره ځو بینې بین وی چې وروسته حکومت ته اطلاع ورسېږي 10 ورځې 15 میاشت پس او کوټه وګوري مړ پروت وي
پیشوګان پنختی بندوګان پنختی او ختم کړي نه ته پلار خبر زوی خبر او نه ته لور خبر او نه وسی خبر نه ته ګور خبر اذان په خپل شو عشرت کې ګرځي د ځوانه خو د غلس 12 کال دي دغه 15 شل کال دي دا نخریو کې لکم نخریو کې جریم نخریو کې او د جنې چې بل خو خیالته دي او چې بوډای شي ختم وی پلارتیو بوډای خزما وی مونږ ته سبزی مبزیا څه شی به سره پلار بدلا نو بس بوډای مونږ سره اونې وا د لاس مونږ خپل کوټې ته مو رسول وی مونږ سره بناستو یو ځل مونږ ورلو وی کې ناستو وی مونږ له اسلام دعوت ورکړي چې مسلمان شه وی او خو اسلام کې خدا ګران کار دی او دادی وی مونږ ته ډېر آسان کار اسلام څه یو کلمه به مسلمان بشي وی چې نه کنه دا مونږ مونږ دې چې څنګه کولې شي وکا چې نشه کولې مکا مونږ ته اسلام ډېر آسان کړ وی دا خدای اسلام تړو شو وی چې خدای بس ټیک تا وی کلمه شهادت وی مونږ ته په جرمنی کې داغه ترجمه کړو پیم کا د الله د توحید اقرار وکړو د نبی هم د رسالت او کتابونه وی خدای مسلمان شو وی چې مسلمان شو د ما خدای ولو دسو کا او په مانځو درولمون سواغیله نه ورته خو خدای به مو یو ټکی وی غسې کاو وی چې بس کوم وی مونږ ته وی چې تاسو مونږ لګا قرآن شریف مال راوړې خو چې په جرمنی جيبه کې وی نو زه به وګورم ابا ولولم وی مونږ ته چې بس ټیک ته اوس مونږ به بل اتوار بیا راځو چټه پرد نو تاسو له مونږ قرآن شریف راوړم تعالی او ابدا جرمنی به د او ترجمه نو تباغه ګوري او د دین کتابونه ور ډیره بوډه وی چې ها وی چې بل اتوار رالو او کته هغه ور جلانداو خوا کې نور بوډاګان دی اوسېدل هغې نه هم تپوس وکړه بوډۍ وی تاسو هغه اتوار والا کسان نه بل اتوار چې راغلي وی مونږ یو که نه وی اخو ستاسو د تلو نه پس هغه بوډۍ مړه شوې ده څنګه مړه شوه وی چې تاسو لاړې تاسو پسې 11-12 منټه پسې بچي رالل او بچي وله 100 کاله پس رالل او بچي ورسره کېناستل او دې رسه وته مړه شوه وګوره ایمان یې په نصیب کې نو بیا یوړه نو ماته امیر ته دا وی بیا هغه وسوځوله نو چې هغه وسوځي مړی دا څنګه یي خدای مو دغه تهذیب نه وساته مړی څنګه یې وسوځي نو چې وسوځي بیا وسره چلوږي خخې نه بیا غیرې راوالي یو ډبي کې باندې کې دونه پر لا غونډي کې دونه پټینه ته جوړي کې چې په یو ډبي کې خبندې کې نو یو لوی حالي نو په حال کې هغه ډبي کې دي نو په هغه لیکلي دا پلان کې اراده بس مرګ هم دغه دی نو موږ ته اوس پته نه لګي هغه هلک راته وی چې جنازه د غریب بندنه شوی هغې به ورسره کم ځای کې به او کم ځای حال کې به د دې ډبې پروتي څه چل ورسره وکړو بس یې څه مه سره مه کوئ غریب خو د خپل مرګ نه پس ځان نه ده خبر چې څه ورسره شوي ځکه پلار او بچو ته وي هېڅ پته نه و چې دا مسلمانه ده صرف ما او ښځې ته و هغې ته پته و چې مسلمانه د مارون ډېر بد حل دی د یورپ د ښځو ګورئ او د دغه ملکونو د ښځو نه پلار نه مور بس دغه یار دوست مني او د واده نه مخکې بچي پیدا کېږي او چې یو بل سره تعلق جوړ شي نکاح وتړي او که تعلق یې جوړ نه شي ورسره اړو نکاح نه کوي که هلک یې خوښ شي ورسره نکاح کوي او که یې خوښ نه شي اړو نکاح نه کوي او چې لږ ورسره هلکه خوا دې خوا کوي قسم په خدای د هلکان وله په لاسونو په مخونو لاسونه راکاږي او منت ورته کوي هغه ته خپوي زما د قسم په خدای یو عالم راته خبره کولی یو عالم وی په چین کې یو جینۍ او خاوند دی وی جینۍ ته خپه شوه وی خاوند به وله کله لاس ښکولو کله به وله په ملا لاس راښکه او به زره دا کولې و هغې به دیکه ورکوله هغه خوار پریشان و مې خدای دې بیخته دې سړو بس دا تهذیب دی شکر الحمدلله قرآن وی الرجال قوامون علی النساء سړو له خدای په ښځو فضیلت بفضل الله بعضو له خدای په بعضو فضیلت دی د کور سرداره ښځه ده خو اختیارمند د کور څوک دی بیا خاوند دی دې سره د خاوند سره مشوره به کوي ګټي هغه راوړي هغه احترام د خاوند به کوي خاوند کوم کور کې ژوند تېروي د ښځې په مشوره او ښځې سره ښه سلوک به تېروي زما وروڼو نو نن سبا دا یو ګند راوتی دی دا پلیتې او ګنده ښځې راوتې دي او هغوی دا تهذیب زمونږ په دې پاکو ښځو باندې مسلط کول غواړي او څه وایي هغوی وایي زمونږ وجود دی زمونږ مرضي را چې څه کوو نو کوو به نه شریعت دا نه وایي د شریعت احکامات دا دي چې ته څه کې کول نه جامه ستا په اختیار کې نه ده د پیغمبر او د خدای په اختیار کې ده خوراک ستا په اختیار کې نه دی چې ته زما مرضي نه پیشو خورم او که زه ګډ خورم نه چې کم حلال دی استعمالی حرام نشي استعمالولی ستا پرده د خدای او د رسول په اختیار کې ده دا نه چې چا سره شپه تېروم او هغه سره به تېروم دا ننګي تهذیب ننګ او دا غلطه بربنډتوب او دا عریانیت د دې اسلام اجازت نه ورکوي
مونږ که مسلمانان یو، مونږ قرآن او الله او رسول منو، نو مونږ به د الله او د رسول د احکاماتو لاندې ژوند تېرو. ژوند د دنیا به هم ښه د حیا به او د آخرت به هم ښي. او که داسې یو ښه ژوند تېر نه کړه، د دنیا ژوند هم د بې حیایۍ ژوند دی او د بې غیرتۍ او د بې عزتۍ، د پلار او مور هم د بې عزتۍ دی او آخرت هم تباه دی. الله پاک دی زمونږ د ښځو، زمونږ د لوڼو او زمونږ د زنانو د معاشرې د حیا الله جامه نصیب او ګرځولې کړي. فوت شي څه وخته پورې کړي. ما فوت څه معنا؟ که د جمع پاتې شوه نو خیر دی کولی شي. د ماسخوتن بهتر ټیم د شپې ړومبې 3 حصہ ده، د نیمې شپې پورې هم کولی شي او د نیمې شپې نه پس هم کولی شي، خو بیا مکروه تنزیهی ګرځي. कोरोना वायरस पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से फैल रहा है. नहीं, तेज़ी से फैल नहीं हो रहा है, मया रहेगा और खलकम मया रवा اسم نشته ها، اسم نشته कोरोना वायरस. خدای دې دا कोरोना वायरس په دغه خزو راولي بربندو باندې هغه وتا سم جامې بربندې کړې دي او زمونږ دې خدای حفاظت نصیب کړي. تاسو جی استغفار وایي، استغفار د دې نه بهترینه وظیفه بل نشته. قرآن خولې ده، قرآن سوی وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وی چې تاسو رسول الله مبارک په دنیا موجودی نو عذاب به نه راځي، او کاغی د دې دنیا نه بل جهان ته لاړل چې ترسو استغفار ویل کېږي نو عذاب به نه راځي. نو کورونا عذاب د استغفار بهترین شی دی، بهترین. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه، یا استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. کني یا صرف استغفر الله استغفر الله په تسبیح وای، ان شاء الله الله به حفاظت کوي. راغلی عذاب په خدای ختمي دا وای. لک بل هم د توخیمه درود شریف وای. او بل شی دی بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. کویل شیخ یعنی استغفار نه بهترین شی نشته. او دعام کو چې الله دې وبا مسلمانان محفوظ کړي او دغه ګنده خلق او ګنده ظالمان کافران دې الله په دې وبا باندې اخته کړي. دې دعا غواړي خدای دې حافظ او عالم کا. زمونږ د بعضې کسان وفات شوي دي، لکه د ملکزو فضیلت استاد وفات شوی دی. مونږ تېره جمعه دعا مو ورته کړې وه. الله دې مغفرت نصیب کړي، الله دې ټولو بچو وارثانو له صبر ورکړي. فضیلت استاد دې وارثانو له صبر ورکړي. څومره مردګان چې وفات دی الله ټولو بخي، الله ټولو بخي، الله وارثانو له صبر ورکړي، وارثان له نورو غمونو نه وساتي. چا چې مونږ ته د ټیلیفون په ذریعه یا د خطونو په ذریعه د دعاګانو ویلي دی، الله دعاګانې قبولې کړي، حاجتونه یې پوره کړي. زمونږ بیان چې څوک اوري یا څوک یې ګوري نو الله هغوی له خیر او برکت عافیت او خوشحالۍ ورکړي. زنانو په سرونو الله د حیا او د پردې څادر واچوي، د بې عزتې ورځې نه یې وساتي. او زما هم تاسو ته دا وصیت دی چې زنانو سره به ظلم نه کوئ، انصاف به کوئ، د زنانو قدر او خیال به ساتئ، ښکلی ژوند به تېروئ. دا د پیغمبر مبارک صلی الله علیه وسلم سنت دی. الله پاک زموږ د زنانو په سرونو د حیا او د پردې څادر واچوي او زموږ د الونو دا بچی دی خدای د رسوایۍ نه وساتي. الله بیمارانو له شفا ورکړي، الله قرضداران د قرض نه وساتي، الله بې کسه خلکو مدد وکړي. الله چې کوم کاروباري دوستان دي ته په کارونو وارونو کې برکات واچوي. ډېر ملګري د پېښور نه یو ځای بل ځای نه راغلي دي، په یو یو قدم ولا خدای اجرونه ورکړي، برکتونه او عافیتونه ورکړي، دې د دنیا او د آخر خوشحالۍ نصیب کړي او د دنیا او د آخر د غمونو او آفاتو بلیاتو فتنو نه په امن او امان کې وساتي. الله د موږ دا ټول مرګرو دعاګانې قبول کړي، د ټولو د حاجات پوره کړي، ټول د پریشانو نه وساتي، د حاسدینو د حسد نه وساتي، د بغضیانو د بغضونو نه وساتي، د مخلوق د شر نه وساتي. زموږ بعضې ملګري بیماران دي، زموږ یو ملګری دی اوس ماته اکثر په دې لاره کې ولاړي، نن هم بیمارو. الله دې وله شفا او روغ صحت ورکړي. چې څومره ملګري دی الله ټول له شفا ورکړي، الله ټولو له روغ صحتونه ورکړي. سهار هم ماته یو ملګری جیل کې دی، هغه ته هم دعا وکړئ چې خدای پاک یې را خلاص کړي. څومره اسیران د مسلمانانو الله ټول را خلاص کړي، او چې څومره خلک په فتنو کې او په غمونو کې مبتلا دي الله غمونو او فتنې په خوشحالو بدل کړي. آخر وخت کې په خولي دا کلمه نصیب کړي، لا اله الا الله محمد. یو خبره درته وکړم ډېره ضروري ده. ډېر خلک په موبایل ټلیفون کوي، وی قرآن شریف وګورئ، نو قرآن شریف کې د نبي علیه السلام ویښته پروت دی مبارک، او راوالی هغه اوبو کې واچوي. اوس کې دا ټول دروغ دي، ټول دروغ چورلک. وی قرآن شریف خو چې کومه سپاره رټی ویښته پکې راوځي،
یا پکې ښځې تلاوت کوي یا پکې سړي تلاوت کوي. نو د ښځو د سر ویښته پکې پرېوځي او کله د سړو، او کله په دې هوا کې چې هوا ځي دا ویښته میښتې نو پکې پرېوځي. نو چې څوک وایي هلکه ما خو پاڼه وکته قرآن شریف کې ویښته پروت دی، نو د پیغمبر مبارک د ویښتو به خدای دونه تذلیل کوي. دا څه خبره ده؟ دا کله دا بټو صاحب چې کله وفات شو که نه، بټو ضیاءالحق پانسي کړی، نو چې وفات شو نو د خلکو به وي په قرآن شریف کې د بټو ویښته دي، به خلکو به ویښته سره بټو، حالانکه د بټو نه په سر ویښتو نه په ګیره ویښتو د بټو سر نه ویښته نشته. نو قرآن شریف کې ویښته د کم نه راځي. نو موږ بروره غونډ میاشت خلکو ته وی نشته نشته نشته، اخره کې خلک صبر شو. اوس یې دا غم جوړ کړی دی، وی ویښته په قرآن شریف کې ولټئ، وی پکې راووته کړ، وی راته پلان کې سپاره وی پلان کې صورت او ویښته پکې راووته، ته راوړه یو صورت ته ځای مو پکې 15 شپږ راوځي. نو داسې خبرې دي، دا فضول خبرې دي. د رسول الله مبارک د ویښتو الله دومره حتی کو بیزتي نه کوي چې هغه ذخرالي او خورۍ دي او دا تحت او دا څنګه وایي هغه د مبارک ویښته به خدای راوباسي، دا هغه د سر مبارک او دا هغه د ګیرې مبارک او خدای راوباسي. دا څه خبره شوه؟ دا ګوره د بیزتۍ خبرې دي، دا قطعا مه کوئ، دا د ګناه خبرې دي. داسې خبرې خو چې ښځې کم ښځو کې یو جنجال خو شته، دوی خپل یو کتاب خو شته که نه، د شریعت نه دوی خپل کتاب نه، خو چې ښځې کومه خبره وایي خورې که نه ما وکتل که نه، او وایي خورې هغه چې مې اوبو کې واچولو پلان کې اوس کله ټیک ټاک شوه که نه، بس خو چې دا خبره خورې نه خورې نه خورې نه، نو ټول پاکستان ته بیا د خورې نه خبره رسېدلې. نو دې کې یو فوټی ګزاره کوي. ښه ښځې کله وایي اوبه پلان کې دا چې زیارت له لاړه اوبه چې راغی ټیک ټاک شو، بس چې ګورې بل په زیارت دونه رش جوړي چې په لینډ کې ورته خلک ونه. نو داسې ده.